حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة. نننی چې کوم زما پیغام دی هغې کې به زه تاسو ته دا ښیم چې داسې یو عجیبه واقعه شوې ده چې لکه قبر او هغه خاورې کې تعویض ورخښول، هغې نه اوس زمونږ مطلب خلک ووتل او ولاړل سپوله. دا نوجوان د ده ما 3 ځل توړ دلته کې وکړو. الحمدلله الله جل جلاله په کلام کې لوی اثر دی، ده ته الله پاک شفا ورکړي. خو زه په دې حیران یم چې لکه هغه مسلماني او هغه همدردي دغه انسانیت څه شو که نه، لکه په روژه کې پې جادو کړی او جادو یې څنګه کړی و، تعویضونه چې کوم دي نو هغه په سپي باندې خوړلي وو. په تعویضونو کې څه میخونه او هر څه پکې وو او هغه یې په سپي باندې خوړلی وو. او هغه سپي چې کوم دی نو لکه دا انسان دومره په تکلیف کې دی. زه تاسو ته اوس د ده دا ویډیو ښیم، د ده تکلیف تاسو وګورئ چې په هغه سپي باندې به څه حال و. نو هغه تعویضونه الحمدلله د سپي د معدې نه د الله د کلام په ذریعه باندې را پرېوتل او هغه ختم شو. نو دا انسان موږ سره ټیک شو. نو شاید چې هغه سپی به هم ټیک شوی وي، خو لکه دومره پورې ظلم شروع شو چې لکه سپي موږ نه پاتې نه شو. په سپي باندې مو اوس جادو د هغه په ذریعه باندې په ده باندې کوو. اخر د ده څه ګناه ده؟ همدا لکه د دوی دا رشته دارانو دا کړي، دا بل چا نه دي کړي. او انشاءالله العزیز چې د الله د کلام زور شته او او دی چې کوي انشاءالله د الله په کلام باندې به واپس هغه ختمیږي. خو لکه دی خپل ځان ته نقصان وررسوي، خپل ځان تباه کوي. لکه دې باندې زما په خیال دی چې 80,000 روپۍ ورکړي. نو دا یو ساحر او یو جادوګر، هغه خو لکه مسلمان نه چې څوک دا چرکۍ، خو چې دا څوک ورلزي. زه یم چې لکه د ده مسلماني او د دغه انسانیت څه شو. نو دې ویډیو کې زما دا پیغام دی او دا مخکې شیر کوي چې موږ د خپل حالات وګورو چې لکه موږ باندې دا نن سبا حالات زموږ ولې خراب شوي، حسد، کینه، بغض هغه په موږ کې پروت دی. خصوصا زموږ په دې خپله د پښتنو په سیمه کې. نو کوشش زما به دی انشاءالله العزیز ټولو ته دا پیغام ورکوم چې وختن فوختن به زه تاسو ته خپل کوتاهیانې ښیم چې وګورئ په موږ کې څومره نقصانات پروت دي. نو برای کرم یو ځل بیا ویم چې دا سحر، جادو، منتر د دې نه واورئ. ایمان ورسره ایمان لاړ شي، بل انسان ته څومره تکلیف وررسو. نو دا یو څو خبرې مې درته عرض کړي. دا ویډیو واورئ، مخکې شیر کړئ. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة